او به ابتداء دا خبره ځان سیاد ساتي دا الحاد چې دی ګوره دا په درې قسمه باندې دی څو درې قسمه باندې دی دا الحاد یو ته ویل کېږي الحاد مطلق الحاد مطلق هغه دې ته ویل کېږي چې بالکل د الله رب العالمین وجود نه مني او نن سبا چې کوم دی دا مطلق الحاد چې کوم دی دا ډېر په شدت سره روان دی او جاری دی چې دا د دې زمانې چې دا کوم ملحدین دي ظالمانان دا بالکل د الله سبحانه وتعالى وجود نه مني د دین هغه منکر دي دې ته څه ویل کېږي دې ته مطلق الحاد چې کوم دی هغه ویل کېږي دا خبره به انشاءالله مختصر ستاسو په ذهن کې هغه ناسته وي دویم نمبر کې الحاد چې دی هغه چې کوم دی شرح العقائد النسفیه چې دا منګه په 5مه درجه کې دا کتاب موږ ته اهل العلم لوستلی دی په علوم عالیو کې په دې مسله باندې ګوره صرف اهل العلم پوهېږي عوام خلک په دې باندې نه پوهېږي چې هغې ته ویل کېږي لا ادریت والا بحث لا ادریت والا بحث لا ادریت والا خلک هغه خلک دی چې هغه دا وایي چې یاره موږ په دې خبره باندې نه پوهېږو چې الله شته دی او که نه شته دی وایي په دې خبره باندې موږ نه پوهېږو او دغه رنګه دا خلک داسې عقیده لري وایي موږ چې دی نه په دې خبره باندې اقرار کوو چې الله شته دی او نه په دې باندې اقرار کوو چې الله رب العالمین نشته دی نو دا پکې ځینې دا پکې هغه دویم نمبر ملحدین دي نن سبا زمانه کې چې موجود دي او دریم نمبر کې چې کومه ډله د ملحدینو ده هغه ملحدین چې هغې ته ډیزم وایي څه ته وایي ډیزم دا داسې خلک دی دا ډیزم العیاذ بالله من ذلک ډېره خطرناکه عقیده دا خلک لري دا داسې وایي یاره وایي ټیک ده چې د دې کائناتو د پاره یو خالق شته دی چې د دې خلق یې کړی دی او دا یې پیدا کړي دي ټیک ده که نه نو بیا الله سبحانه وتعالی په خپله هغه پناه شوی دی والعیاذ بالله من ذلک او یا دا ده چې دا څه شوی دی دا معطل شوی دی دا خپل کار یې پرېښودی دی اوس دا دنیا چې ده په خپله چلیږي دا د کومو ملحدینو عقیده ده دا د ډیزم والا ملحدینو عقیده ده څوک چې په یوروپ او په امریکا کې لکه زه ستاسو ته اشاره کوم بلجیم کې دغه رنګ یونان کې او په ایران کې چې کوم خلک پاتې کېږي یوه خبره به تاسو سره لږ په سره واضحه کوم خو مختصر وایي دا د دنیا دا دومره نظام چې روان دی دا څنګه روان دی وایي دا په خپله چلیږي دا پکې هغه دریم نمبر ملحدین دي چې د الله سبحانه وتعالی په باره کې داسې عقیده لري یاد ساتئ دا خبره ځان سره ذهن کې چې اولنی ملحد په مخ د ځمکه باندې څوک و ابتدا د دې الحاد چا کړې وه په مسلمانانو کې د موسی علیه السلام په زمانه کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یاد ساتئ اولنی ملحد چې وګوره دا فرعون څوک و فرعون چې دی دا د ټولو اولنی ملحد چې و دا فرعون و خو ګوره دا فرعون چې دی دا په هغه معنو باندې ملحد نه و په کومه معنو باندې چې دا د موجوده زمانې ملحدین دي قرآن کریم په دې باندې ګواه دی نو د ملحدینو مشر چې و دا فرعون و څوک و فرعون چې و دا د ملحدینو هغه مشر و او دلیل په دې باندې چې کوم دی قرآن کریم دی قرآن کریم کې سورة القصص کې الله رب العالمین د موسی علیه السلام د دعوت مسله ذکر کړې ده موسی علیه السلام چې الله رب العالمین کله راولېږه ورته ویل ورشه او دې فرعون ته داسې ووایه چې زه د الله له طرف نه هغه رالېږلی شوی یم او تا ته د الله رب العالمین وحدانیت پیش کوم چې الله رب العالمین سره څوک شریک نشته دی تا چې دا کومه دعوه کړې ده دا دعوه دې باطله ده موسی علیه السلام چې ورته کله دعوت پیش کړ قرآن یې ورته پیش کړ چې زه د الله د خوا نه راغلی یم الله سره څوک شریک نشته دی موسی علیه السلام ته وایي وما رب العالمین او دا رب العالمین پکې لا څوک دی نو دا اولنی ملحدو چې موسی علیه السلام ته ویل وایي رب العالمین لا څوک دی چې ته لا وایې رب العالمین وایي زه یې پېژنم نه خو یاد ساتئ دا قرآن بېرته ګوره په دې خبره باندې ګواه دی دې فرعون چې دا کم کار وکړو او موسی علیه السلام ته ویل چې رب العالمین څوک دی نو ده چې دا کم انکار ګوره وکړه دا یې ظاهرا وکړه صرفه چې وکړه ظاهرا یې دا انکار وکړه د دې ظالم په زړه کې په دې خبره باندې یقین و چې یقینا د دې کائناتو خالق شته دی موجود دی چې هغه زمام خالق او زمام رب دی قرآن کې الله فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الله فرمایلی دی وې دې ظالم داسې کار وکړه چې په زړه کې د ده دا پخه عقیده وه
چې ګویا کې دا کم کائنات چې پیدا شوي دي دا یو رب لري، دا یو خالق لري، دا یو مالک لري چې هغه زمان دی. خو لیکن ظاهرا چې دې انکار وکړ نو دا یې د تکبر په وجه باندې وکړ. څه په وجه باندې؟ دا انکار یې ګوره صرف مؤمنانو د تکبر په وجه باندې وکړ، د ظلم په وجه باندې دا انکار وکړ. چې وکړو نو اولنی ملحد څوک و؟ اولنی ملحد فرعون. نن د فرعون بچي دا په اسلامي یونیورسټیو کالجونو کې وروزلی شو او بل کار یې نشته دی په غیر د دې نه چې په اسلام باندې اعتراضونه کوي، علماو باندې اعتراضونه کوي، قرآن باندې اعتراضونه کوي، احادیثو باندې اعتراضونه کوي. ای مؤمنانو والله العظیم من سره د دې خپلو مؤمنانو غم دی، د دې خپلو نوجوانانو غم دی زموږ سره. موږ چې کله ماښام په بستره کې څملو والله العظیم کله دې غم به راسره چې سبا به زموږ سره پیسې یو که نه وي، والله کله دې غم به راسره چې سبا به څه کېږي. صرف د دې خبرې غم راسره دی چې د امت مسلمه ځوانان مرتدین شو، د اسلام نه واوښته. خاص کار پښتانه په دې یونیورسټیو کې د پاکستان، د افغانستان او دغه رنګ د نورو ملکونو مسلمانان. موږ سره د دې غم چې دا مسلمانان تباه شو، اوس د دې په کومه طریقه باندې هغه علاج وکړو؟ د دې غم راسره نشته چې زموږ پیزار شته او که نه، زموږ کور شته او که نه، صرف د مسلمانانو غم دی راسره. نو مؤمنانو اولنی ملحد چې هغه څوک و؟ هغه فرعون و. او بیا دا خبره یاد ساتئ، دا ملحدین چې دومره ډیر شو د دې دا سلسله چې کوم دی د کوم ځای نه هغه شروع شوې ده. دې خبرې ته لږ شانې توجه وکړئ. د دې سلسله چې شروع شوې ده یاد ساتئ دا په 1600 یعنې په 14مه صدۍ کې دا سلسله په امریکا او یوروپ کې چې کله د دلته یو کلیسا وه چې دې کلیسا ډېر غټ ظلمونه کول او دومره ظلمونه دې کلیسا شروع کړه چې په دې وخت کې په